نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویل او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا ویښته یې سپین شي و ږیره یې سپینه شي و مخ یې چورړي چورړي شي و بالکل بوډا و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنگ ورکول دا جایزو ندی. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه وی ابوبکر مبارک شه هغه پلار دی مسلمان شو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبې سره خوا کې په غولي کې ناستو. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل پلار ابو قحافه د لاسه نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته یې راوستو. د الله پاک پیغمبر دا زما پلار دی مسلمانیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل هلا ترکت الشیخ فی بیتی دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرېښود دوره تکلیف دې ورله ورکړو چې د لاسه دې نیولې دی او زما خواله دې راوستو کور کې به دې پرېښی و زه به د ده خواله درغلی وم او دی به مسلمان شوی و. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل یا رسول الله هو احق ان یمشي الیک دی ډېر زیات حقدار دی چې تا ته راشي په دې په ځای باندې چې ته پسې تلی وې زما پلار دی بوډا دی خو مسلمانیږي نو ښه خبردار چې دی ستا خواله راشي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابو قحافه په دې سینه باندې لاس داسې راوکاږو او کلمه ورته وویل او مسلمان شو. چې کله مسلمان شو نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پلار بالکل بوډا ویښته یې سپین شي و ږیره یې سپینه شي و مخ یې چورړي چورړي شي و بالکل بوډا و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل اے ابو قحافه په دې ویښتو باندې په دې ږیره او په دې سر باندې نکریزه لګوه. نبی علیہ السلام به نکریزه خوښوله په دې ویښتو باندې نکریزه لګوه خو توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ توره نکریزه پې چېرته ونه لګئ ځکه چې ویښته د بوډاوالي د وجې نه سپین شي که نه بیا پې تور رنګ یا توره نکریزه لګول جایز نه دي. بل رنګ ورکولی شي خو سپینو ویښتو ته تور رنګ ورکول دا جایزو نه دي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل ابو قحافه دا ویښته دې ډېر سپین شوي دي نکریزه ورله ورکوه خو توره نکریزه پې مه لګوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مبارکي ورکړه وی ابوبکر مبارک شه هغه پلار دی مسلمان شو.
پلار دی مسلمان شو مبارک شه. ابو بکر رضی الله تعالی فرمایي د الله پاک پیغمبره زما دی په هغه ذات باندې قسم چې کوم ذات رښتینی پیغمبر را لېږلی مونږ ته یقینا زه د خپل پلار په اسلام ډیر زیات خوشاله یم ځکه زما د پلار په مسلمانېدو باندې زما سترګې یخې شوې زما زړه ته سکون راورسېدو چې زه پلار خو مې د اور د جهنم نه بچ شو که نه خو د الله پاکه پیغمبره وی کو چرته ابو طالب مسلمان شوی ستا تره که نه په هغې به زه د دې نه زیات خوشحاله شوم کو چرته ستا تره ابو طالب مسلمان شوی که نه زه به په هغې باندې د دې نه زیات خوشحاله شوم ولې زما د پلار په اسلام باندې زما سترګې یخې شوې او ستا تره ابو طالب چې مسلمان شوی په هغې به ستا سترګې یخې شوې په هغې به ته خوشحاله شوې ستا زړه ته به سکون راغلی و د الله پاکه پیغمبر ستا خوشحالي ما ته ډېره محبوب ده د خپلې خوشحالۍ نه نو د فتح مکې نه وروسته بیا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه پلار هم څه شو مسلمان شو ابو قحافه د هغه د ابوبکر هم پلار دی چې کله دی د نبي اسلام سره ته هجرت یې کو که نه نو نونو ته یې وی ابوبکر درته څه پرېښي دی که نه وږي نهار یې پرېښودلې څه درته پرېښي که نه دي پرېښي وي ما ته ښکاري چې هر څه به یې د ځان سره وړي نو د ابوبکر رضی الله تعالی لورګانو داسې وکړو چې په هغې دري کې داسې کاڼي خواره کړه واړه واړه کاڼي د پاسه یې پرې کپړه واچوله دې په سترګو ړوند داسې نو د ده لاس یې پرې ووی پلاره ډېر شي اشرفۍ راته دې پرېښي وګوره ورته هغه پیسې نه وي هغه داسې واړه واړه کاڼي دغه مطلب دا چې دی ورته چې ته څه پیسې میسې پرېښسته دغه ته پرېښي دي دی په دغه ټایم کې مسلمان نه وروسته بیا په فتح مکه کې څه شو مسلمان شو دارنګ د فتح مکې په ورځ باندې یو بل لوی سردار د قریشو مسلمان شو د اسلام واقعه هم ډېره عجیبه ده سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی او دا د قریشو سردار او دی ډېر زیات هوښیار و خبرې به هم ډېرې بلیغ او فصیح صفا خبرې به یې کولې ښکلې خبرې به یې کولې د عقل خبرې به یې کولې دې وجې نه په خطیب قریش سره دی مشهور و د قریشو خطیب ډېر هوښیار انسان په جاهلیت کې مسلمان نه و د فتح د صلح حدیبی په موقع باندې چې کله دی د کفارو د طرف نه راغی د نبی علیه السلام خواله د نبی علیه السلام سره لیکل کول د صلح حدیبی په موقع باندې نو چې کله نبی علیه السلام دی ولید که نه نو صحابه کرامو ته وفرمایل وی ستاسو معامله اوس اسانه شوه ستاسو معامله څه شوله اسانه شوه ځکه سهیل ابن عمر راغی دا هوښیار سړی دی دی په خبره باندې پوهېږي دا نور کافر خو په خبره هم نه پوهېږي نو دی چې راغی دا ډېر هوښیار دی ستاسو معامله اسانه شوه نو د فتح مکې په ورځ باندې د خپل زوی عبدالله د نبي علیه السلام خواله راولېږو وی د دغه پیغمبر نه ماله ته پناه واخله دا زوی مسلمان شوی عبدالله وی ته د دغه پیغمبر نه ماله پناه وغواړه چې ما ته څه نه وایي عبدالله چې راغی نو نبی علیه السلام ته وفرمایل وی د الله پاکه پیغمبر زما پلار سهیل ابن عمر پناه غواړي نبی علیہ السلام وفرمایل ما دل فنا ورکړې ده نو ورته فنا
ورکړې ده، ده ته ما پناه ورکړه. او بیا صحابه کرامو ته یې وفرمایل هلکه ګورې سهیل بن عمر ته به تاسو په ناکار نظر سره نه ګورئ، ده ته به بد نه ګورئ، ځکه هغه ډېر هوښیار سړی دی، هغه ډېر عقلمند سړی دی، هغه ډېر زر خبره نوټ کوي، هغه ته به بد نه ګورئ. او د ده د عقل به انشاءالله د یو ځل د اسلام لراولي، یو ځل به د اسلام لراولي. خیر د کوس مسلمان شوی نه دی، دی په دغه موقع باندې مسلمان نشو، دی بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو، غزوه حنین کې بیا مسلمان شو. په دغه موقع دی مسلمان نشو، خو نبی علیه الصلاة والسلام نه پناه وغوښتله. بیا په غزوه حنین کې مسلمان شو. یو ځل د عمر رضی الله تعالی دور خلافت هغه امیر المؤمنین و، نو خلک ورسره میلاوېدو، په یو ورځ باندې ډېره خلک ورته په دروازه کې ولاړو. نو د مکې لوی لوی سرداران هم ولاړو، دا سهیل ابن عمر په خپل هم ولاړو، او دغرنګې صهیب رضی الله تعالی، بلال رضی الله تعالی، دا غریب صحابه کرام هم ولاړو، دی هم ولاړو. نو عمر رضی الله تعالی د دننه نه خپل نوکر راولېږو، وی بلال او صهیب او دغه شانتې نور کم بدري صحابه کرام چې دی هغوی ته ووایه چې دننه راځئ، دننه ملاقات لا راشئ. نو صهیب رضی الله تعالی او بلال رضی الله چې دننه ننوتل کنه، نو ابو سفیان رضی الله تعالی په ور کې ولاړو، دی مسلمان شوی خو په دروازه کې ولاړو، او دا سهیل ابن عمر هم ولاړو، نور قریش هم سرداران ولاړو. د ابو سفیان رضی الله تعالی یو خبره وکړه، وی دا خصوصا نن ډېر عجیبه غونته منظر یې نما، عجیبه غونته کار یې نما. هغه صهیب او هغه بلال او کم چې غلامان دي هغه دننه کړی شو، او د مکې سرداران چې دي هغه په ور کې انتظار کوي ولاړ دي. دا خو څه عجیبه غونته کې خبره ده. نو دې سهیل ابن عمر ورته یو خبره وکړه، وی ای ابو سفیانه، ای د مکې سردارانو واورئ یو خبره، وی زه چې تاسو ته ګورم ستاسو په دې مخ باندې ډېره غوسه ده، ما ته پته ده چې تاسو غوسه ولاړ یئ چې دا عمر څه کوي، غریب صحابه مخکې کوي او سرداران پرېږدي. وی زه ستاسو په دې مخ باندې یو غوسه ما ته ښکاري اینما، خو یو خبره واورئ، د دین اسلام دعوت په ما باندې هم پیښ شو، په تاسو هم پیښ شو، په دې غریبو صحابه کرامو هم څه شو پیښ شو. د دین اسلام دعوت مونږ ټولو ته پیښ کړی شو، نو دې خلکو ورمنډه کړه، دوی اسلام راوړو، ما او تاسو د دې پیغمبر جګړو ته مټې ووالې، مونږ هغه دعوت رد کو، مونږ جګړې شروع کړې، او دې غریبو صحابه کرامو څه وکړل، ډایرکټ هغه دعوت قبول کو. وی قسم په الله کم شرافت چې دغه صحابه کرامو ته نصیب شوی دی کنه، هغې نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. مونږ اسلام په اول وخت کې رد کړو، دوی قبول کړی، دوی د نبی علیہ السلام په مرګتیا کې جنګېدلي، مونږ د نبی علیہ السلام خلاف جنګېدلي یو، مونږ د نبی علیہ السلام خلاف جنګېدلي یو. نو داسې خبره ده چې تاسو په دې باندې خفه کېږئ ما، ها دغه شرافت مونږ نه دغه نه مونږ محرومه پاتې شوي یو. یوه طریقه ده چې دغه شرافت او دغه فضیلت مونږ دوباره حاصل کو. څنګه به حاصلو؟ چې مونږ د الله په لار کې جهاد وکړو، بس د الله په لار کې جهاد وکړو، شهیدان شو. دا خبره وکړله او د دغه کې ځای نه روان شو، خپل تقریر چې ختم کو د دغه ځای نه روان شو. وی قسم په الله زه خو به د الله په لاره کې جهاد کوم تر هغې پورې چې تر څو پورې شهید شوی نه.
روان شو سره د خپل اهل و عیال او جهاد له ووتو. بیا د رومیانو خلاف په جنگ یرموک کې دی شهید شو. دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په جنگ یرموک کې شهید شو. او چې کله د اسلام راوړنم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبر وکړه وی دا الله پاک پیغمبر څومره مال چې می د کافرو په مرګتیا کې ستا خلاف لګولې اوس به دومره ستا په مرګتیا کې لګو. څومره مال چې می ستا خلاف لګولې دا غي دچن به وستا په مرګتیا کې لګو ما. او څومره جنگونه مې چې ستا خلاف کړي د هغې دجن به ستا په مرګتیا کې کومه. نو دا سهیل ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په دغه ورځ باندې بیا څه شو فتح مکه په ورځ باندې دی هم مسلمان شو. دارنګې د ابو لهب دو زامن عتبه او معتب دا د ابو لهب زامنو هغه تر د نبی علیہ السلام چې د نبی اسلام ډېر سخت دشمن ابو لهب د هغه دو زامنو عتبه او معتب دا دواړه کافرو. نو چې کله مکه فتح شو کنه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عباس رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو وی عباس هغه دوه ورېرونه دي نینما عتبه او معتب دواړه نینما چرته د ابو لهب هغه زامن هغه چرته ماته په سترګو باندې ښکاره نه شو. نو عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی وراره هغه به هم چرته د قریشو سره پټ شوي نو قریش چرته پټ شوي دي چې دوی به ورسره هم پټ شوي نو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایل ترو دا دواړه مال را پیدا که دا خپل ورېرونه مال را پیدا که کو هر چېرته مال راوله. عباس رضی الله تعالی پسې ګرځېدو حتی در دې پورې چې عتبه او معتب د ابو لهب دا دواړه زامن پیدا کړو. چې پیدا کړو وی ورېرونه راځئ چې زه تاسو د خپل بل وراره سره میله وکړم هغه محمد زما وراره دی صلی الله علیه وسلم هغه تاسو دواړه غواړئ راځئ تاسو. دوی چې دواړه راړو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخې ته څنګ کېناستو کلمه وویله وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته کلمه وویله او دوی کلمه وویله. بیا نبی علیہ السلام دا یو په یو لاس کې ونیو او دا بل په بل لاس کې ونیو داسې د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې دا درشل نه ده ملتزم چې ورته ویلی شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دواړه د لاسونو نه ونیول او د خانه کعبې د دروازې له لاړ دی درشل ملتزم لا او دې سره دغه شانتې لاسونو د دویم کې خود د خپل لاسونو په دغه درشل داسې کې خود نبی علیہ السلام او دعاګانې اوختې ډېرې اوږدې دعاګانې د دوی دپاره اوغوښتې او چې دعاګانې اوختې کنه او د هغې ځای نه څنګه را روان شو نو چې عباس رضی الله تعالی د نبی رسول الله د مخ مبارک ته وکتل نبی رسول الله داسې مسکې کېدو سخت خوشحاله په دې مخ باندې سم خوشحالي و د نبی علیہ السلام. نو عباس رضی الله تعالی ته فرمایي وی محمد ورارو صلی الله علیه وسلم په دې مخ ته ډېره خوشحالي وینم الله دې ټول عمر داسې خوشحاله لره څه وجه ده چې دومره خوشحالېږي نه نو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل عباسا ما الله ته درخواست وکړه چې الله مال د ابو لهب هغه دوه زامن خو راکړه کنه عتبه او معتب خو راله راکړه کنه الله وی الله تبارک وتعالی زما دعا قبول کړه چې د الله پاک پیغمبر دغه دواړه مې تا ته هبه کړو دا مې تاله درکړو وی الله زما دعا قبول کړه وراله مسلمانان شو خوشحالېږم ځکه چې د ابو لهب دوه زامن مسلمانان شو. نو د فتح مکې په ورځ باندې بیا دوی دواړه څه شو مسلمانان شو.
بهرحال داسې ډیر کسان د فتح مکې په ورځ باندې راتلو یو براته او مسلمانې د به هغه کسان هم راله مسلمانان شو چې کوم د نبی علیه الصلاة والسلام د سر دشمنان لکه د عکرمه رضی الله تعالی واقع مې درتم د ابولهب چې کوم زوی و داغه واقع مې درتم په تیره جمعه باندې بیان کړی و چې هغه هم راغی بیا څه شو مسلمان شو ځکه الله تبارک وتعالی ورته فرمایلیو کنه اذا جاء نصر الله والفتح چې کله فتح راشي کنه نو ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا خلق په دین اسلام کې بیا څه داخليږي ډلې داخليږي نو هغه خلک چې د نبی له سلام د سر دشمنانو هغه راتلو په دین اسلام کې بیا داخليدل او ننوتل دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملایويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام